جاء في جر ذيول النساء. ذيول النساء لمن د ښځو د هغې راښکدل ټیټېدل د کوم ځای پورې عام عادتا مستحب او مسنونه طریقه ده. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن. ښځې څنګه بچل کوي د هغوی د کوم ځای پورې اوږدوالی پکار دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یرخینا شبرا هغوی به ټیټوي لکه د سړو لپاره مسونه نصف ساق دی که نه نمهی پونډی نو یرخینا شبرا هغه به یوه لیش اوږده ساتي د نصف ساق نه نو د نصف ساق نه به اوږدوي نو د نصف د ساق نه چې اوږده شوله فقالت نو ام سلمه بیبي ورته وویله چې اذن تنکشفو اقدامهن په دغه وخت کې خو به ښکاري دا اقدام د دې ټول اقدام به هم کاري پښې به کاري. قال فیرخینه ذراعا نو بیا دې یو ذراع ښکته کي لا یزدنا علیه په دې دې نه زیاتوي. هذا حدیث حسن. اوس د ښځو دغه د لمن چې ده هغه څومره اندازه کې پکار ده نو دلته دې کې رال چې دا تقریبا دا چې پکار ده چې د نصف ساق نه یوه ولیش ښکته. اوس که څوک وایي چې زه د دې نه نور هم ټیټومه نو د دغه پورې ورته اجازه ده د ذراع پورې چې پونډۍ پښې هم پکې پټې شي خو د دې نه غټه چې هسې ځان پسې راکاږي هغه خو بیا څه دی اسراف دی. نو که څوک پښې هم پکې پټوي کومې ښځې خیر دی یعنې د هغې دپاره ناروا نه ده اوږدوالی د کعبینو نه ښکته چې پښې پکې پټې شي د هغې دپاره جایزه ده. خو داسې ډېره جایزه د هغوی دپاره نه ده چې بیخي په ځمکه باندې هغوی څه کوي ټوله پرته یې او راکاږي تر دې اندازې پورې پټولی شي چې پښې اوږدولی شي چې پښې پکې پټې شي. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد. دا علي بن زيد ډېر کمزور راوي دی. عن ام الحسن حسن بصري مور چې هغې ته خیره بیبي وایي چې دا د ام سلمه مولا ته وه. ان ام سلمة حدثتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. شبر لفاطمة شبرا من نطاقها د نطاق نه یو شبر ښکته یوه لیش ښکته رسول الله صلی الله نطاق هغه دغه ته ویلی کېږي چې ښځې دا ملا پې ورباندې تړي لکه دې کې دا کمیس داسې راوچت کړي داسې وتړي دا بره کمیس ورباندې څه کړي دغه کې دا خوشي کې دا بره د کمیس حصه په دې لاندې باندې څه کې را خوشي کې نو دا بره چې څونه را خوشي کې
او دا حقته خوشی کې نو ګوره دلته دا ویل چې دا بره پتا یو ولې شتکړه را خوشی کو په دې نطاق باندې دا بره طرف سورا نه را خوشی کو او دا یو ولې دا کته چې دی نو هغه چارڅونه خوشي لکه لاندې په خېلم پکې پټي نو خیر دی که معنا دا ده چې دغه اندازه د فاطمه بیبي یادوي چې دغه د نطاق د پاسه چې کوم لمن و هغه څونه وه هغه دغونه یوولې شوه دا پره جامې چې داسې یو پرې راخوشي کوي دا یوولې شوه نو دا عام عادت دی د دې نه داسې معلومیږي چې د ښځو لپاره په دې کې دا ضروري نه ده چې د هغې د کعبینو نه پټي ښځې دپاره که پښې پکې پټېږي هم هغه اندازه کولی شي ښځو دپاره هم دغسې کولی شي که پټوي یې پکې نه او پښې کاري نو څه ضروري نه ده چې دا خامخا د جامې د اندازه کې چې پښې دې پکې پټې شي خو چې څومره استري څومره زیاتې پټېدونکې جامې هغه د ښځو په حقله باندې څه دي اولا دي قال ابو عیسی څه شی نطاق نه لري تا نه لري عجب موږ مخکې د اسماء بیبي په باره کې ویلي وو چې هغې ته راله او حجاج ته اسماء بیبي ویله چې ما اورېدلی دي چې ته ابن زبیر دپاره چې ته کنزل کې نو ته ورته وایې چې یا ابنو ذی نطاقتین نو ته زما زوی ته داسې کنزل کې چې سته زوی د هغه ښځې د نطاقین او نطاقتین نو هغې کې تاسې ما به یو نطاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سامان او د ابوبکر د سامان دپاره به و او یو نطاق به مې نو دا د دې ځای نه دا چې دغه پورته دغه داسې تاو کړي د ښځې کمربند شانته یې پړی پرتوغا کې هره بلا چې تاوی د هر ښځې خپل رواج دی دا طریقه ده چې د ښځو دا جامې اوس دغه ځای کې وایي ته نه جوړی هغسې جامې د هغه وخت کې د عربانو جامې طریقه دغه وه اوس که څوک دا وایي پټکې په سر کا او ضروري دی خو چې ته ښځې لري بیا دغه زو نطاق ښځه د جامې وکړه د نطاق او هغه نطاق وله کته راوارته وه دا خو څه ضروري نه اوس دا کابلیان خلک دا کوي که تاسې دا لیدلي د املا وله تړي او دا بره کمیس پرې داسې راخوشي کوي دغه هغه نطاقین جامې دي هم عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمى وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار په جر الازار کې د دوی لپاره چې وګوره چې میش یوه ګزې کته که د نصف الساق نه نو په خپله د پښې دې پکې ټولې پټېږي نو په دې کې جر الختوالی د ازار دی وایي د ښځو لپاره رخصت دی په جر الازار کې لأنه هو يكون استر لهن ځکه دا جر الازار چې څونه راکاږي او کته کوي دا استر دی د ښځو لپاره باب ما جاء في لبس الصوفي د وړۍ واغوستل د سړي لپاره څنګه دي وحدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا من تراويست كساء ملبدا ملبده وی مرقعه یعنی پیوندونه ورته اچولې شوي هغې ته څه ویلی کېږي ملبد مور بیبي موږ ته راویستله یو کیسه ملبده مرقعه و ازارا غلیظا او ازار هغه جامې ته وایي چې کوم اسفل البدن ته سړی جوړي د لاندې بدن ته چې او کیسه چې دا هغه ځای ته ردا او کیسه دا کوم ځای ته اچولی کېږي اعلی البدن ته بره د بدن ته چې کوم اچول کېږي دې ته څه ویلی کېږي ردا او کیسه او ښکته بدن ته چې اغوستلی کېږي هغې ته څه ویلی کېږي نو کیسه وه ملبده چې هغې ته
پیوندونه چولې شو او یو ازارو غلیظ لکه داسې پوس نو شخو د وړۍ نه جوړ. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود. او دا حدیث د عائشې چې د باب روایت دی متفق علیه. وبه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج حميد بن علي الأعرج عن ابو رستوي چې دا کمزور راوي دي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف. کسام د چاوا د وړی او دا جبه د پاسه د یخنۍ نه چې لعلکم تستلون دی نو یخنۍ وکړه نو جبه ما چولې وه نو اغم د وړی وه. وکمة صوفین وکمه قلن سوا څه ته وایي دا نستونی دغه هم بله دا ټوپۍ چې ده هغه هم صوفین هغه د چا وه د وړی وه. وسراویل صوفین او سراویل هم د چا و. وکانت نعلاه من جلد حمار میت او څپلۍ د پوستکي د خره میت نو مردار خر. نو معلومیږي دا چې استعمال د غیر معقول اللحم دا جائز دی انبیاء استعمال کړی دي لکه د خره پوستکي چې کله څه شي مطبوخ شي. قال ابو عيسى او کې دې شي ماغه وخت نو خو قیم نو وسمنګ د پاره خو غیر معقول اللحم دی کنه. نو غیر معقول اللحم استعمال اول د غیر څرمنی نو هغه مردار می هغه څرمن استعمال اول دا جایز شلو په دې روایت کې راځي. لکه مخکې چې مونږ ویلو چې کوم غیر مطبوخ دی نو هغه جایز نه دی مطبوخ څه شو جایز. وبه حدثنا دا فقها او رایګان موږ مخکې بیان کړی وي په تیر باب کې. وی هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرجي. وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. چې دا کوم اعرج دی چې هغه په دې روایت کې راغلی دی. یو بل حمید ابن علي حمید ابن قیس الاعرج دی نو هغه مکی دی هغه صاحب مجاهدین دی هغه ثقتون دی. وی کومه سبا څه ته وی القلن سوت الصغيره وړې خولای ته څه وی کومه